بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د بنیاد او زم جمشید علي خان. اوس خو تاسو په دې رسیدلی ګرم کتونکو چې بنیاد پروګرام د دې اصل مقصد څه دی، اساینمنت څه دی، موږ څه کول غواړو او د دې فایده کوم خلکو ته ده. خو چې کومه بنیادی خبره ده زموږ چې کوم ټیګ او تیم لاین دی هغه دا دی چې د لوکل ګورنمنت الیکشنز او رورل ډیولپمنٹ چې کوم ډپارټمنټ دی او د هغې لاندې چې په میکرو لیول یعنی کلیوال لیول باندې په رورل علاقو کې څه کیږي هغه موږ تاسو سره یو سټارټ اخیستی و. تاسو که زموږ وروسته درې پروګرامونه وګورئ په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې موږ د هغې جنرل تاسو ته اول د اویرنس په حواله باندې خبره تر وکړه، بیا تاسو ته موږ د هغې یو آیني پوزیشن وښو، بیا تاسو ته موږ د هغې سیټ اپ وښو، د هغې نه پس بیا موږ تاسو ته د هغې یو اس او پي وښوله، بیا هم تاسو ته ورکینګ وښو، بیا هم وے اف ورکینګ وښو او د هغې نه پس ګڼو کتونکو موږ دې له راورسېدو چې کارونه چې څنګه کیږي هغه د چا دپاره کیږي او په کوم لیول باندې کیږي او څنګه کیږي، یعنې موږ ایگزیکیوشن پورې رالو. بیا یو خبره موږ تاسو سره کړې وه چې د دې نه پس به موږ فاټا ته ځو او د هغې نه پس به موږ د دې انجینرینګ سایډ له ګورو. نن چې کوم دی موږ په ایکس فاټا باندې یعنی پخوانی چې کومه فاټا وه تاسو ته پته ده دیټ از کالډ مرجډ ایریاز یا زمشده اضلاع هغې ته وایي، کومې چې دا رایټ سټارټنګ فرام باجوړ ټل اخري پورې ساوث وزیرستان پورې. نو هغه کې چې کوم د اکټیویټیز څنګه کیږي یا د دې اکټیویټیز په حواله باندې په میکرو لیول باندې لوکل ګورنمنټ د هغه ځای څه کوي او دې سره سره که چېرې تاسو دا هم وګورئ چې په دغه علاقو کې چې کله ایگزیکیوشن کوي نو موږ او تاسو یعنی چې کوم کتونکي دي هغوی دپاره چې کوم دی نو څه پکار دي، کوم ځای ته تګ پکار دی، د هغوی کارونه چې کوم پوزیشن دی هغه د چا نه تپوس کول پکار دي، که چېرته د هغوی سټسفیکشن ني نو چا سره رابطه وکړي. دغه څیز باندې تاسو ته وایي چې ځان اول په دې سیسټم باندې پوه کړئ چې لوکل باډي سیسټم چې کوم دی دا په میکرو لیول باندې څنګه کار کوي. بیا وروسته پروګرامونو کې موږ تاسو ته وښو چې نیشنل اسمبلی، پروینشل اسمبلی او د هغې نه پس چې کوم دی دا میکرو لیول باندې د لوکل باډي سیټ اپ دی، په دې هم تاسو سره موږ خبره وکړه. بیا لاست پروګرام کې موږ تاسو سره د میټروپولیټن د ټي ایم ایز او د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي دیټ از پی ډي هغه باندې تاسو سره موږ خبره اتر وکړه. نن ډېر خوشحاله یو چې موږ سره نن د خیبر او باجوړ ملګري راغلي دي، هغوی سره ستاسو ملاقات کوو، تاسو سره خبرې ته کوو. آلموسټ دا خبر موږ ټولو کوو. د هر څه نه مخکې وروسته پروګرام کې تاسو څه وکتل او څه شوي دي راځئ هغې باندې یو نظر واچو. کہ زمونگا چکم ٹولو کے زیادہ آؤٹ ریچ تھے پروونس کے آج زمونگ دا ڈائریکٹریٹ جنرل فار لوکل گورنمنٹ تھے صحیح دا اغه لاندې زموږ چې کوم ګراس روټ دغه راځي ډیموکراټک سیټ اپس راځي هغه د ویلیج کاونسل اینڈ نیبرهوډ کاونسل وایي چې کوم تعداد دی 4212 پوره صوبه کې. زموږ لوکل ګورنمنٹ ایکټ چې کوم دی هغه کې پروونشل فاینانس کمیشن یو کمیشن جوړ شوی دی. دا هغه کمیشن چې کوم دی دا دغه اختیار دی، هغه هر یو کونسل ته چې کوم دی خپل بجټ الوکیشن کوي چې وایي د کونسل ته به دومره پیسې ډیولپمنټ کې. جنرل کاونسلر کې چې کم کس په پس راغی نو هغه د ویلیج کاونسل چیرمین به چې کم کس زیات اوټ واغی په جنرل کونسل چې چا سیوا ووټ واغشت. نو بالکل د فیمیل لکه ډېرې مسلې دي، د هیلث له حوالې سره دي، د جابس حوالې سره دي، ډفرنټ مطلب د ګیس بجلی او دا ټول دا د ښځو زیاتر مسلې ده. د کونسل چې څومره کارونه دي که هغه د چیرمین اسسټنس دی که د اے ډي لوکل ګورنمنټ کومه ډیټا پکار ده نو هغه ترو ویلیج سیکرټري کېږي. زه کار زیات تر په د یتیمانانو ماشومانو چې کوم ودونه وي د هغې سره یعنی وسایل د چا وي نه یو په هغې باندې زیات کار کوم. سو دا وخت ګرانو کتونکو ریفرنس ټو کانټیکسټ تاسو وکتل چې وروسته څه شو، څنګه طریقې سره روان. اوس زموږ محترم میلمانه ما سره په ښي لاس باندې ډېر محترم میلمه ناست دی محمد نواز از دی آنریبل ډیپټي ډایرکټر او ماشاءالله د هغې نن سبا چې کوم دی خپل اساینمنټ دی خپل کار دی او فاټا کې د هغې یو ایکسپیرینس دی. سر تھینک یو ویری مچ، ډېره شکریه. د هغې نه پس ګرانو کتونکو بل محترم میلمه موږ سره ناست دی عزیز الله خان ایکس فاټا چې کوم دی هغه د دې ټول چې کوم یونینز یا دا ټول چې کوم سیټ اپس دی د هغې ماشاءالله پریزیډنټ دی. په خپله هم یو کونسل سره د دوی تعلق دی، دوی سره به جنرل خبره اتره کوو چې فایده چاته را نقصانات چاته ري او څه چې کوم دی نو هغه موږ ته میلاویږي. ډېر محترم عزیز الله صاحب ډېره مننه سر، ډېره شکریه. تاسو آنریبل چیئرمین یې په لنډي کوتل کې، صحیح دی جی، ډېره مهرباني، ډېره شکریه. هغې نه پس ګرانو کتونکو موږ سره چې کومه دویمه محترمه میلمنه ناسته ده هنا تعلق چې کوم دی هغه زموږ ماینورټي سره دی او دا چې کوم دی نو زموږ په فاټا کې د دې یو خاص پوزیشن دی د فاټا د زنانو دپاره، بیا په ماینورټیز کې د اقلیتونو دپاره د هغې پوزیشن د دوی سره به په هغې باندې خبره اتره کوو. ا ویری وارم ویلکم ټو هنا سهیل، ډېره مهرباني، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. اوس له ګرانو کتونکو رالو خپل ګس لاسته ستاسو ګس ته زموږ ډېر محترم د باجوړ اے ډي اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ هغه موږ سره ناست دی. باجوړ کې چې کوم اکټیویټیز کېږي
میکرو لیول باندې هغې باندې د نظر دی او نیچرلی دا ایگزیکیوشن انچارج دي نو هغوی سره به خبره اتره کوو. ډېر محترم زیشان علي شاه، ډېره مننه زیشان، تھینک یو ویری مچ. هغې نه پس ګرانو کتونکو بل زموږ چې کوم محترم میلمه ناست دی هغه د اسحاق ضیا چې کوم دی هغه چیرمین دی د ویلیج کونسل او هلته کې چې کوم ویلیج کونسل دی د هغې طریقې کار څه دی، د دوی څنګه طریقې کار دی او دا ایگزیکیوشن څنګه کوي اینڈ هاو از دیٹ برج بټوین لوکل ګورنمنټ اینڈ ویلیج کونسل ایز سیکرټري نو هغې باندې سره به موږ خبره اتره کوو د چیرمین صاحب سره. د هغې نه پس ګرانو کتونکو موږ سره رالو آخري میلمه ګرانو کتونکو آخري میلمه چې کوم موږ سره ناست دی هغه د شاکر الله ویلیج کونسل او هغه د دوی باجوړ کې خاص یو هغه دی لر او بر یو عموما تاسو د هغې لږ ډپریسیشن وکړئ. صحیح دی جی. سو ټولو محترم میلمانو ته ډېره ډېره شکریه، ډېره مهرباني چې تاسو راغلئ او تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړ. اول محمد نواز صاحب لږ ان جنرل خبره اتره کوو صاحب. اول سپیشلی ما ته دا ووایي د فاټا باندې یو جنرل یو خبره اتره کوو. موږ دې نه مخکې تاسو کته موږ خبره اتره وکړه چې زموږ په دې پخوا خو داسې و چې دا سیټل دی او دا نور علاقه ده که نه، اوس خو هغه خبره هم ختمه شوه. نو اوس خو مرج ایریاز دي چې څنګه ډسټرکټ پېښور دی، داسې ډسټرکټ خیبر دی، داسې ډسټرکټ باجوړ دی. ان جنرل چې زموږ کوم مرج ایریاز دي یا زموږ چې کوم ایکس فاټا ده هغې باندې داسې وایي چې د میکرو لیول باندې ایز ا ډپټي ډایرکټر لوکل ګورنمنټ تاسو څه وایي؟ مهرباني جی، شکریہ جمشید صاحب، اول تاسو شکریہ ادا کوم چې موږ ته موقع راکړه او تاسو چې موږ تاسو ته کوم فاټا اوس چې کوم زم ازلا دي هغې مسایل تاسو دلته بیان کوم. ډېره مننه، تھینک یو ویری مچ. زه به لږ پس منظر ته لاړ شم پکې. فاټا چې مطلب 2018 کې دې مرج جوړ شو، ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا سره مرج شو دلته. دې کې 25 تحصیلونه جوړ شول او 25 تحصیلونو کې چې کوم ضلع دي 7 ضلع جوړ شوې او دې کې هغه 6 سب ډیویژنې وې که نه، هغه خپل کوم بندوبست علاقې وې هغې خپله کې هغه کې مرج شوې. دا موږ د زړه چې کوم قبایلي بیلټ خبره کوو. جی جی صحیح شو، ټیک شو. دې چې کله مرج جوړ شو هغې بعد اولنی چې کوم دو ته عوام ته اختیار میلاو شو هغه ګورنمنټ چې کوم پراوینشل اسمبلی الیکشن وشول 2019 کې وشول هغه. دې نه بعد ګورنمنټ لوکل ګورنمنټ سسټم اول ځل فاټا ته انټروډیوس کو چې اوس زم ازلا دي هغې کې 2020 کې دا الیکشن وشول 20 CNC په سطح باندې. دې کې مونږ هر کوم ضلع دي کوم 7 ضلع دي دا ورسره کوم سب ډیویژن دي هغه مونږ ویلیج اینڈ نیبرهوډ کونسل کې ډیوایډ کړی. ټوټل مونږ سره 711 ویلیج اینڈ نیبرهوډ کونسل جوړ کړل. دې کې دا کشن لکه داسې معلومات لپاره چې لکه څنګه زموږ دلته سیټل ایریاز کې جی جی ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل او هغه رورل او اربني جی جی دا کشن دا ایز اټ هغه ډسټرکټ کوم جی جی هغه اربن او رورل دی. جی جی صحیح دی. اوکې مخکې چې کوم بندوبست ازادي هغې کې خو 2013 ایکټ مطابق دا جوړ شوی و که نه، او چې کوم اوس مرج ازلی دی هغه 2019 ایکټ لاندې دا 20 CNC دی کې ډیلیمیټیشن وشو او جوړ شوې. ټیک شو. هغې بعد 2020 دسمبر 2020 کې دی کې الیکشن وشو، تاریخ کې اول ځل وشو دی کې چې دی کې 20 CNC چیرمنان راغلل. تقریبا کم او بیش 4500 کسان دی کې نامي هغه شول، منتخب شول. نو تاسو ښه پته ده چې فاټا کوم سیسټم او زور سیسټم جرګه سیسټم باندې محیط و هغه. نو موږ ته اول ډېر غټ چیلنجز و د دفتر جوړول، ویلیج کونسل دفتر جوړول هر کونسل کې هر ویلیج کې. نو دې کې مونږ مطلب یو کوشش ولګولو د حکومت 2021 نه واخله 2025 پورې دا اوس تقریبا چې کوم ویلیج کونسل جوړ شوې هغې دفتر او دفتر آبادول یو ګران کار و مونږ ته. صحیح دی. بالکل زړو علاقو کوم بندوبست علاقې دي صوبې کې هغې کې خو آلریډي دفتر موجود وي مونږ سره. چې کوم مونږ سره زم ازلا دي هغې کې مونږ دفتر حکومت دا ویلي چې حجرو کې به دفتر نه جوړوئ، داسې انډیپینډنټ ځای به ګورئ چې هلته عوامي مطلب عوام راتلی شي او دا اویلیبل حجره کې هم لانجه جوړېږي که نه، حجره کې لانجه جوړېږي. ته پته راوایي چې حجرې ته نه ځم، بعضې خو پکې دا پرېږده بعضې چې یو جومات ته ځي نو هغه جومات ته هم ورپسې نه ځي. صحیح جي صحیح جي صحیح تاسو صحیح وایي. دا خبره به کوله ورته کوو که نه چې دوی موږ یو پوچی ده نو دا چې موږ سیټ اپ جوړ کړو تقریبا دا وخت موږ ټول فاټا کې تقریبا اوس موږ ټول دفتر کې جوړې شوې او دا یو هم داسې موږ سره هغه نشته چې دفتر حجرې کې جوړ وي. موږ انډیپینډنټ ځای ورته وکتلو او دې کې بیا هغې بعد حکومت موږ ته فنډونه راکړل چې دې کې دو ته فرنیچر ورکوي، افیس اکوپمنټ ورکوي، IT اکوپمنټ ورکوي، هغه موږ پرووایډ کړی ورته. اوس موږ چې کوم مین فنکشن دی که نه
مین فنکشن تاسو معلوم چې ویلیج کونسل نابود کونسل مین فنکشن ډیث برث او میریج ډایورس سرټیفیکیټ ایشو کول دي عوام ته خپل بنیادي ضرورت کور په دهلیز باندې ورسول دي صحیح ده. د اوس مونږ دا مخکې تاسو هغه پته نه چې سی اف سی سنټر دي هر اضلاع کې سی اف سی سنټر ته سټیزن فیسیلیټیشن سنټر دا په تحصیل لیول مخکې اویلیبل وي نو هر کس کا یو سټیزن فیسیلیټیشن سنټر په هر یو تحصیل لیول باندې وي او د دې سکار د دې سره دی باندې خبره ته کې لکه دا په پوره مرجع ایریاز کې ټول هډ کوارټر کې دي هر تحصیل هډ کوارټر کې دي هر یو تحصیل هډ تحصیل هډ کوارټر کې دي ها سټی فیسیلیټیشن جی جی دیکھ نو ډپارټمنټس کار خیر کوي دی تاسو وایي د دې لکه څه شری دا لکه څه فیسیلیټیز دیکھ نو ډپارټمنټ کار کوي کنه موږ دیکھ کار کوو موږ ته یو سیټ اپ راولل ته موږ سیکریټریان ناس سیکریټری ویلیج کونسل ناس پی دوا دی ادرې کسان ناس پی کنه نو هغه برث ډیث رجسٹریشن وکولو اوکې نو دا مشکلات دی چې موږ دلته رالل چې یو کس تیرا تاسو خطلې ډېر ځای لګا تیرا نه مکه سره ته باړې ته موږ طرف رجسٹریشن پر ډېر تکلیف وته ملو 4 غنټې لار اول خو غلارم بندو لار بندواو جی حالات ته باندې ولار وکنه جی جی حکومت دا مطلب دا فیسیلیټیشن وکړو چې اوسه هر ویلیج کونسل کې دا سیستم پرووایډ کو هر مطلب تیرا کس په خپل تیرا کې دا رجسٹریشن کوي لنډی کوتل کس په لنډی کوتل کې کوي ځخاخیل ول بځخاخیل کې کوي نو اوس تحصیل تر راتلو ضرورت نشته دی کې مطلب ډیر ګور ټایم هم بچو سم بچو او دغه ډیر مطلب خلک ته پته چې د قبایل اضلاع کې شناختی کارت اوس پورې نه جوړ شوی ډیر کسانو زنانه ونشته دي ډیر د کې زنانه مطلب سرټیفیکیټ هغوی شناختی کارت نه جوړ شوی نو دو زنانه وراتلې باړې نه هغه ته تیرانه به باړې راتلې نو ډېر تکلیف خبر وه نو حکومت یو دا مقامي حکومت ډېر زیات غټ کار وشو دې سټاپ شي یو دینه پس بیا راځم چې دا لږ سټپ بای سټپ خبره کوم صحیح دی تاسو سره خبره کوم اول خو تاسو راته وایي پورا چې تاسو چیرمن یې تاسو ویلیج کونسل لنډی کوتل دی جی هغه ځکه تاسو چیرمن یې اول خو دا ته وایي چې په لنډی کوتل کې ایز ا چیرمن تاسو ذمہواری څه ده بسم الله الرحمن الرحیم جمشید صاحب ډېر زیاته شکریه تاسو موږ له خپل اواز د رسېدو او ورکېدو یو موقع راکړه موږ شکریه ادا کوو تاسو خپل ټي وي جی هم کوي بالکل لنډی کوتل کې زموږ کومه ذمہواری چې دا موږ د کونسل په سطح باندې کوو ګورو زموږ مخکې جرګه سیستم وو هغه جرګه سیستم موږ اوس کوشش دا کوو چې کونسل کې موږ بار بار د خلکو لا ویر کوو چې تاسو راتلی شئ د ستاسو چې څه مسایل وي هغه څنګه چې یو قومي اسمبلي ده څنګه چې یو صوبایي اسمبلي ده داسې یو کونسل اسمبلي ده دا ستاسو خپل اواز انشاءالله چې دې ځای نه اوچتولی شئ د تحصیل په سطح باندې څه قسم مطلب ستاسو عام خلک چیرمن څه وایي عام لکه ان جنرال تاسو عام خلک چې دي هغوی بیسک بنیادي طور باندې ستاسو نه څه غواړي موږ نه خو ډېر ډیولپمنټل غواړي زموږ نه هغه ریکوایرمنټس هم دوی کوي لکه کوم چې د ایم د ام پی ای نه پکار دي ولې چې دا نظام نوی راغی خلکو ته دا پته نه لګي چې چیرمن سره څومره اختیارات یې هغه څومره فنډ کوي لکه موږ چې منتخب شوي یو په 19 دسمبر 2021 باندې زموږ الیکشن شوی دی او زموږ مطلب دا دی چې په 15 مارچ باندې زموږ بیا په دې باندې زموږ حلف اخیستل شوی دی د هغې نه پس بیا راواخله تقریبا زموږ ووایه چې خلک دا ریکوایرمنټس کوي چې کله منتخب شو وایي چې زموږ د علاقې چیرمن راغی زموږ د وي سی ان سی چیرمن راغی دا به زموږ په دهلیز او زموږ په چوکاټ باندې موږ ته فیسیلیټیشنز کوي خو افسوس دا دی چې هغه کوم جوش په خروش باندې موږ خاص کر انضمام وشو انضمام نه پس زموږ د انتخابات وشول او په دا انتخاباتو باندې غټه خرچه وشوه ټول نه غټ انتخابات دا دي که وګورئ ایم این ای ایم پی ای نه پس دا د ټول نه غټ انتخابات دي سر ولې چې په دې باندې تقریبا څه د موږ 4 کروڑ چې کوونټرز دي که نه هغه خپل رایه دهې چې کومه استعماله کړې ده چیرمن صاحب خبره کوو دا کله کله ګپ لګو موږ بریک ته موږ کنه خبره تا ښکلې وکړه چې دا واده همیشه ډېر په جوش او خروش باندې کېږي ډېر زیات داسې یو میاشت تېره شي نو لږ جوش کم شي چې یو کال تېر شي بس اوس 3 کاله وشو بیا چې 3 کاله تېر شي سر نو بیا سړی وروره خور شي نو ما لږه پریکټیکل خبره تاسو سره دا ښه دی وکړه دا یاد ساته دي پریکټیکل ترازو که نه خو زموږ دا پریکټیکل خلک هم ګوري لږ دوی سره مې یو دوه خبرې کوو که نه جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ پریمیم چینل خبر نیوز بنیاد تاسو پروګرام ګورئ د هغې چې کوم مین اساینمنټ دی هغه موږ تاسو ته ښیو چې لوکل ګورنمنټ الیکشنز او رورل ډیولپمنټ د هغې طریقې کار سره دلته څه دی فاټا کې څه دی د دې پروګرام د فیسیلیټیشن دپاره د کوارډینیشن دپاره او د ګایډنس دپاره مچ ګریټفul on behalf of خیبر نیوز د ډېر محترم جنید خان دی آنریبل ډایرکټر جنرل لوکل ګورنمنټ الیکشن اینڈ رورل ډیولپمنټ او دې نه علاوه زمونږ د ریاض خان هو از آنریبل ایڈمنسټریټر ان لوکل ګورنمنټ د هغې ډېر زیات مننه کوو چې هغې موږ سره ډېر زیات سپورټ کوي پلیز ټیک ا بریک جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو بنیاد زموږ پروګرام دی او هغې کې موږ په
وړو کې لیول باندې وړو کې سطح باندې د لوکل ګورنمنت تاسو ته اسانه وړاندې کوو. تاسو سره چیرمن صاحب راځم په دې بیا تاسو خبره کوي بیا فټه باندې خبره کوم چې ټول ځای شي. جی هنا سهیل پښتو خو درځي لکه نه کنه شی ویل خیر د بیا راته ودو کوو سٹارټ اخلي سدي اول خو تاسو چې تاسو کوم کونسل دی یو بیلانګ ټو ماینورټیز ته ماینورټی سره تاسو نه دي ټیک شو جی اقلیتی هغه باندې خبره تر کوئی چې تاسو ایز ا ماینورټی ممبر لیڈی کونسلر ذمہواری صدا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا, ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ بات کر سکیں, کیونکہ بہت مسئلے مسائل ہیں, ہم لوگوں نے بہت مسائل آگے کیے پر یہ کہ گورنمنٹ نے کوئی ابھی تک ہمیں جواب. ایسے خواتین کے مسائل تو بہت ہوتے ہیں جی, پرابلم یہ ہوتی ہے گھر میں بھی مسئلہ, ہاں جی, بچوں کا باپ, بالکل باہر بھی مسئلہ جی, تو مطلب آپ تو دونوں جگہ پہ بینیفیشری ہے نا. لوگ کیا کہتے ہیں, خواتین آتی ہیں آپ کے مسائل کے لیے؟ خواتین آتی ہے اور اصل میں یہ یعنی کہ ہمارے جو ینگ فیمیلز ہیں ان کی یہ یعنی کہ وہ ہے کہ بھی ہمارے ادھر کمپیوٹر نہیں ہے اور یعنی کہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں نا, کیونکہ جمروت میں خواتین آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتی ہیں. ہاں جی بالکل, کہتے ہیں کہ ادھر پارلر ہونا چاہیے, سلائی سینٹر ہونا چاہیے, بیوٹی پارلر ہونا چاہیے, جی, سلائی سینٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر ہونا چاہیے. یہ جو ہماری نئی یعنی کہ فیمیلز یعنی کہ بچیاں آ رہی ہے پشاور آ نہیں سکتی ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہے. اور آپ ادھر جمرود بیٹھتی ہیں؟ ہاں جی, سارا کام جمرود میں ہے. ہاں جی جمرود میں. اوکے جی, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو منیورٹی ہے یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ چھوٹی جگہ ہے, یعنی کہ ایک گھر میں تقریباً 10 لوگ رہ رہے ہیں اور یعنی کہ ظاہر ہے آگے سے دادے پردادے کی آگے یعنی کہ جا رہی ہیں, تو گھروں میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم لوگ آپ کے تو ایک ایم پی اے صاحب بھی ادھر سے تھے نا, ایک دفعہ آئے تھے ہمارے پروگرام میں. جی, کیا نام ہے ان کا؟ ولسن وزیر. ولسن وزیر جی, وہ آئے تھے. اوکے ٹھیک ہے, آگے جائیں. وہ میرے خیال میں لیفٹ کو لے کے کوئی ایک سائڈ پہ آپ کی جگہ ہے گراؤنڈ کے ساتھ, ایک کالونی ہے اس کے جو مجھے یاد ہے, اندرون بازار میں. بس جی, اندرون بازار میں تو پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے اور بہت زیادہ ایشو ہیں. ذرا پازیٹیو چیز پہ تھوڑا سا بات کریں, لوگوں کو سمجھ پڑے. ایک خاتون ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ وہ بچوں کے داخلے کا مسئلہ ہے, کوئی برتھ کا مسئلہ ہے, کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے, کوئی نکاح کا مسئلہ ہے. اس میں ذرا بات کریں کہ یہ کام آپ کونسل میں کس طریقے سے کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مطلب جو سیٹ اپ موجود ہے کس طرح کریں پلیز. اس طرح کے کمپیوٹرائز یعنی کہ نکاح جو ہوتے ہیں, کہتے آج کل یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹرائز یعنی کہ نکاح ہمارا ہونا چاہیے نا, تو تحصیل میں جاتی ہوں, شکر ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ڈومیسائل کے جو مسئلے وہ بھی شکر کے حل ہو جاتے ہیں, پھر اسکول کے جو مسئلے وہ بھی شکر ہے کہ حل ہو جاتے ہیں. اس طرح کے ظاہر میرے پاس ہی آتے ہیں. پھر یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں NGOs کی ہوتی ہے کہ یہ کہ کھلی کچہری ہماری ادھر آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے, تو کھلی کچہری میں تقریباً خواتین کو میں لے کر آتی ہوں. کھلی کچہری میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ کھلی کچہری میں سب ڈپارٹمنٹ نئے فیمیلز ہیں. یہ بات کریں جی, میم عائشہ جی, فیمیل ساری آتی ہیں. میم عائشہ کون نام لے لے ذرا, ان لوگوں کے نام لے لے, ایسے نہیں کہ آپ نام لے لے وہ جا کے ادھر لڑائی جھگڑے نہ ہو, پھر تو وہ نام لے لے خیر ہے, مطلب کہ سہولت. میم عائشہ, میم سنبل ہے, یہ سب یعنی کہ آتی ہیں وہاں پر, کھلی کچہری کرتے ہیں. اور یہ کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس یعنی کہ دینی چاہیے فیمیلز کو, یعنی کہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ کہ کھلی کچہری میں آتے, جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ڈومیسائل کا مسئلہ ہے یہی, اور سلائی سینٹر, بیوٹیشین, اور یہ سب مسئلے. بات ہو گئی. اپنے بچوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسلٹی چاہیے کھیلنے کے لیے یا اس کے لیے. ہاں جی بالکل. اسکول کے بارے میں کئی اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہمارے اسکولوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھئی زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی. یہ ساری باتیں میں اس لیے سن رہا ہوں کہ ایک تو لوگ سنیں, اے ڈی صاحب سنیں, ڈی ڈی صاحب سنیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو پراپر جواب دے دیتے. اور ویسے آپ کو میں نے پہلی خاتون دیکھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ جی ہمارے مسئلے مسائل اتنا نہیں ہے, ہم وہ کرتے ہیں اور کلیہ کچہریاں کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے. جی بالکل. آج کل MPA صاحبان تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. جی اس طرح ہے, میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے, چلیے. آپ کو تو آسانی ہے نا گھروں میں جانے کا, اس میں جانے کا, تو بس ہماری ذمہ واری یہ ہے. میں کیوں پوچھ رہا ہوں جی, ہماری ذمہ واری یہ ہے آپ کا علاقہ جو ہے, سوری ٹو بٹ یو, آپ کا جو علاقہ ہے نا, دیٹ از آپ کو تھوڑا سا ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے پردے کا, اور پھر وہاں ہماری اپنی ٹریڈیشنز ہے, یہ جمرود میں یا خیبر بیلٹ میں یا پورے بیلٹ میں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مرد تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, جس طرح ڈی ڈی صاحب نے کہا کہ شناختی کارڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ.
زمینوں کے کاغذات نہیں ہے, پٹوار سسٹم تو بالکل نہیں ہے, اس زمانے میں وہ ملکانہ سسٹم, تو ابھی وہ چیز آ رہی ہے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھروں پہ جاتی ہے ان کے مردوں کو تو زیادہ وہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی ہے نا, یعنی کہ یہ زیادہ مسلم میں ہوا جاتا ہے نا کہ پردے کا زیادہ ایشو ہوتا ہے, اور یعنی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ بھی یعنی کہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی میں نے کھلی کچہری کی ہے تو مرد آ کے کھڑے ہو گئے کہ بھی آپ کس بارے میں آئی ڈی کارڈ اور موبائل نمبرز آپ لے رہے ہو نا, آپ کیا چیز دے رہے ہو آپ. میں نے کہ ہم اس میں کوئی چیز نہیں دے. اب ان لوگوں کو یہ کہ بھی ہمارے بے نظیر کے پیسوں کا مسئلہ ہے اور ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اور اس کے بارے میں پھر ان کو اویئرنیس یہ دیے. تو اب کئی ہمارے جمروت میں کیا مسلم ہے اور کیا ہمارے اتنے یعنی کہ وہ درجی نہیں دیتے ہیں. چلو اس کے بعد پھر جنرل بات کرتے جب میں آؤں گا نا اس کے اوپر ذرا بات کریں گے, ٹھیک ہے. کہ کیا کہ آپ سوچ لیں آرام سے, ٹھیک سوچیں. میں سے تاسو په خپل دغه باندې خبر ډي ډي صاحب تاسو خبرې اورېدې, دې باندې بل پوینټ باندې خبرې کو. ذیشان علي شاه, دی اونریبل اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ د ریئل انچارج ان باجوړ ډسټرکټ باجوړ. اول خدا وایي سر, اور ډېره مهرباني سره تاسو ډېر لرې نه راغلی, سو تھینک یو ویری مچ. موږ طرف نه خبر نیو طرف نه تاسو تشریف راوړل راغلی. دا راته وایي چې باجوړ کې دی وخت کې چې تاسو لکه میکرو لیول باندې ډیولپمنټل کارونه دي, اول لکه هغې باندې وایي کم کم ایریاز کې تاسو سره ډیولپمنټل کارونه کوي. زمونږ چې کوم دا مین کارونه چې کوم دي بیسک نیسیسټیز لایک زمونږ صفایانې شوي, زمونږ لایټینګ سسټم شو, زمونږ گاربیج سسټم شو, روډ اخوا دی خوا د وړه وړه خبرې چې کوم د خلکو ډیلی روټین کې نو دې باندې جنرل لګي. ډیره شکریہ جمشید صاحب چې تاسو مونږ ته موقع راکړه چې مونږ څه کارونه لګیا دي بجوړ کې, په هغې باندې مونږ رڼا واچوو. صحیح ده. لوکل ګورنمنټ خو څنګه چې مامون صاحب وویل لکه څه نوره هم سروس ډیلیوري ده, هغې نه هټ کر بینګ ایگزیکیوټینګ ایجنسي زمونږ یو ډېر ښه رول دی په ضلع کې. او څنګه چې تاسو وایي چې تاسو کوم کوم کارونه روان دي, نو کارونه چې کوم دي مونږ تقریبا په روډ سیکټر کې هم زمونږ کارونه روان دي, دغه رنګ په سینیټیشن سیکټر کې هم زمونږ کارونه روان دي, واټر سپلای کې زمونږ کارونه روان دي, او سولر لایټس کې زمونږ کارونه روان دي, جنازهګاه چې کوم د هغې ریهیبلیټیشن دی هغې کې زمونږ کارونه روان دي, او دې نه هټ کر واټر چې کوم اوورهیډ ټینکس دي په هغې کې زمونږ کارونه روان دي. بیا هلته زمونږ د بجلي ډېره زیاته مسله ده, لکه بور وي خو لکه بجلی نه بیا چلیږي نه, نو سولرایزیشن زمونږ ډېر زیات کارونه روان دي. تاسو ته جی پته ده هلته تقریبا 4 MPAs دي د بجاوړ, 4 حلقې دي صوبایي حلقې او یو MNA دی. نو مونږ سره تقریبا هره حلقه کې چې کوم دی د MPA فنډ مونږ سره دی, او MPA صاحب بیا چې کوم دی د عوامو په مشورت سره, د عوامو په رایې سره لکه مونږ ته بیا آیډنټیفیکیشن کوي او سکیمونه راځي. لکه زه به ووایم PK19 دی ډاکټر حمید صاحب نن سبا لکه هلته MPA دی, ډیډک چیرمین هم دی, نو هغه زمونږ سره ډېر زیات کارونه روان دي. که هغه ته PCC روډ یادوي, که هغه ته لینک روډ یادوي, که هغه ته فارم ټو مارکیټ روډ یادوي, د دې ډېر زیات ډیمانډ دی جي هلته. دې نه هټ کر بیا بالکل جی دې نه هټ کر بیا لکه په سینیټیشن کې که ته جي وګورې نو مونږ سره لکه ډرینز بیا لکه مطلب دا دی PCC روډ سره بیا ډرینز چې کوم دي هغه زمونږ کارونه لګیا دي. ډرینز بیا زمونږ په دې بازارونو کې هم لکه بیوټیفیکیشن سکیمونه دي, په هغې کې هم زمونږ د سینیټیشن د یو غټ کامپوننټ دی. بیا که ته جي وګورې مونږ ته بیا لکه د سولرایزیشن په مد کې هم لکه فنډینګ شوی دی, نو سولرایزیشن هم مونږ لګیا دی چې کوم آلریډي ایگزسټینګ واټر سپلای سکیم دی په دې کې نوي سکیمونه هم مونږ کوو, او کوم چې آلریډي شوي د هغې مونږ سولرایزیشن واټر سپلای سکیم دپاره صرف سولرایزیشن لکه د ټیوبویل ډګویل وغیره که نه ان جنرل د ټولو لکه دې کې دواړه دي چې نوي هم مونږ کوو لکه ټیوبویل دپاره او ټیوبویل وکړو, په هغې دپاسه بیا سولرایزیشن هم د جوماتونو هم یو خبره کوي هغې دپاره هم جوماتونو هم جي مونږ سره سولرایزیشن پبلک سکولونه زمونږ پرایمري سکولز میل فیمیل سکولونه هم مونږ سره داسې سچ نشته دي, خو په جوماتونو مونږ سره شته. او چې کوم ایگزسټینګ واټر سپلای سکیم دی کلین ډرینکینګ واټر چې کوم دی هغې باندې زمونږ سولرایزیشن شته دی. لکه څنګه چې ما درته ووایي چې دې نه هټ کر لکه بیا د جنازهګاه چې کوم یو هغه دی لکه په جنازهګاه کې هم مطلب دا د MPA ګان هغه هم زمونږ تاسو د ماشه یو غټ ضرورت دی چې جنازهګاه لکه په کار وي چې یو برنډه وي, هغې سره خپل صحن وي, هغې خپل چاردیواري وي, هغې کې بیا د پنکې نظام یو شی بل شی لکه لایټینګ. نو په جنازهګاه کې هم زمونږ کارونه روان دي. دغه رنګ که ته جي وګورې بیوټیفیکیشن زمونږ په ډېر بازارونو کې روان دی لکه هلته,
غټ سکیم دی صوبایي حکومت امبریلا سکیم مونږ سره لکه بازارونو کې بیا د بلیک ټاپ روډ هم شته دی په دې کې زمونږ بیا ډرین هم شته دی هغې د پاسه بیا فوټپات هم شته دی سینیټیشن هم شته دی بیا سولر لایټس هم پکې شته دی بیا لکه د بازارونو د ښکلا دپاره سیرامیک ټایلز چې کوم دي ټف ټایلز چې کوم دي دا هم زمونږ پکې شته دي بیا ډبل 1 ډبل 2 سرویسز چې کوم دي دا ستاسو نه نه دا خو هغه خو ځان لا دي هغه ځان لا دي بیا یا ګاربیج سیستم چې ګاډي تاسو دروړي دا تاسو سره دي چې اوچتای دا خو خیر دا ټي ایم ای کار هم دی جی لکه مینلی بازارونو کې یا په این سیز کې چې کوم بیا ګاربیج کلیکشن دی دا بیا لکه مینلی دا ټي ایم ای کوي اوس زمونږ یو سکیم روان دی صوبایي حکومت ته مونږ ډیټا ورکړې ده مونږ ته به ویلیج کونسل لیول باندې وایي چې لکه څلور جنریټرز به مونږ درکوو هغه به د ویلیج کونسل په لیول باندې بیا صفایي کار کوي صحیح ده ذیشان راځو دې ته دیوان بیا خبر ته کوم جی ګرانو کتونکو بنیاد تاسو ګورئ که چېرې تاسو اوس ستاسو خپل ټي وي ټیون کړی یا اوس تاسو مونږ جوین کړي نو مونږ بنیاد پروګرام دی او د هغې بیسک لاین چې کوم دی مونږ دا وایو چې د لوکل ګورنمنټ چې کوم فیسیلیټیشن دی په لاندې لیول وړوکي لیول باندې هغه څه دي او د هغې تاسو دپاره د کوم څیز اویرنس پکار دی یا تاسو که ته تلل غواړئ نو ولې ځئ وی آر آن محمود نواز سر تھینک یو ویری مچ محمود بھائی ډېره مننه ډېره شکریه از ډیپټي ډایرکټر لوکل ګورنمنټ او خیبر فاټا دا ټول ماشاءالله د ایکسپرټ دی د زبردست خبرې وکړې د هغې نه پس زمونږ ډېر محترم او مونږ سره ناست دی عزیز الله صاحب ډېره مهرباني ډېره شکریه چیئرمین ویلیج کونسل لنډي کوتل او د نه علاوه زمونږ چې کوم ایکس آل فاټا د هغې چې کوم دی نو هغه پریزیډنټ دی سر ډېره مننه ډېره شکریه دین لاست هینا سهیل ډېره مننه ډېره شکریه شي از ماینورټي کاونسلر او جمرود کې کینی او هغې باندې تاسو سره خبره اترې کوي سو هینا تھینک یو ویری مچ پاکه مې ډېره مننه هینا په تاسو خبرې اترې واورېدې زیشان علي شاه دی اونبل اسسټنټ ډایرکټر باجوړ بل زمونږ ملګری دی اسحاق ضیا چې کوم دی هغه زمونږ چیئرمین دی په باجوړ کې د ویلیج کاونسل دا خبره ده جی نو لکه وایي ډیټیل کې لږ وایي چې ستاسو د ویلیج کونسل کوم ځای کې دی کومه ستاسو ایریا ده او څومره خلک دي ها بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د یو ټي خبر او جمشید سي ستاسو چې موږ ته مننه سر د خپل مسایلو د اجاګر کولو یو مقرره کړه چونکې زما تعلق د ضلع باجوړ تحصیل واړه مامون ویلیج کونسل بدان لرکلی سره دی زمونږ ویلیج کونسل بدان لرکلی اوکې بدان لرکلی زمونږ پاپولیشن تقریبا 9000 دی او د هغې سره سره 9000 میل او فیمیل ټول میل او فیمیل کمباین ټول دي د هغې سره زه به لږ په بلدیاتي نظام باندې خبره وکړم څنګه چې مطلب دغه شانتي د مرج اضلاع ځم شولي او بیا په دغه شانتي په 21 دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخاباتو شو په قبایلي اضلاع کې په اولني ځل باندې بیا د هغې نه بعد په 15 مارچ 2022 کې د هغې حلف برداري وشوه خو دغه الیکشن چې کوم نو دا د قبایلي اضلاع دپاره ډېر خوشاین و عوام چې وو ډېر په جذبې سره وو ډېر په جوش او خروش سره وو د هغې یو توقعات وو په دغه کې بلا په کثیر تعداد سره د یو دغه د عهدې دپاره الیکشن خلکو کنټسټ کو ډېر بل چل کر حصه پکې واخیستله خو افسوس ډېر په افسوس سره چې بیا دغه شانتي کم وفاقي حکومت هم او د هغې سره بیا وفاقي حکومت به په دې یاد کړم هغې چې زموږ د NPC په حکومت کې کمې زموږ د قبایلي اضلاع سره کمې وعدې کړې وي نو هغه یې تر سر ته ونه رسولې بیا زموږ د صوبایي حکومت چې کوم دی هغې هم دغه شانتي مطلب دا دی چې څه نه څه فیسیلیټیشن یې موږ ته راکړه هغه چې مطلب مخکې به د ډیټ برث سرټیفیکیټ دپاره یا د میرج سرټیفیکیټ را یا ډیوایس سرټیفیکیټ دپاره موږ کوم سټیزن فیسیلیټیشن سنټرونو ته تلو یا به ډسټرکټ کوم زموږ اسسټنټ ډایرکټر آفس ته یا به هغې ته تلو نو زه دونه وشوله چې مطلب د هغې عوام د سهولت دپاره په ویلیج کونسلو کې دغه سرټیفیکیټ اوس تاسو الیکشن شوي زموږ الیکشن شوی جی څومره ممبران لکه ستا کینډیډیټ څومره چې تاسو زما مقابله کې 15 کینډیډیټ وو جی 15 کسانو جی څومره ووټونه میلاو شو زما تقریبا په خیال سره 490 ووټ اخیستي وو ما پسې کوم سیکنډ کینډیډیټ چې و هغې 187 ووټ او انتخابي نښه هم څه زمونږ انتخابي نښه بله وه جی ستا وله جی ها بله وه بله چې کوم جی ها او نورو ملګرو د مختلف پارټیانو جمعیت اسلامي والا ترازو وه دغه شان JUI والا تا ولې دومره لږ ووټونه واخیستل بس خلکو لکه څه کته چې لکه موږ ولې
د چیرمن کو نو هغه دا وجه چې الحمدلله زمونږ په علاقه کې د مخکې داسې هم یو خدمت شته دی د عوام دپاره د هغې چې کوم مسلې مسایل راځي نو الحمدلله په هر وخت کې په هر حجره جومات دعا الحمدلله مړی ژوندی په هر څه کې د هغې سره موږ برابر شریک یو د خپل عوام دپاره د هغې د مسایل چې کوم دي هغه په هر یو فورم باندې وړاندې کوو نو په دغه وجه باندې یو تپوس نه وکړو لکه زمونږ بار ګرځو که نه لکه زه لکه بار لړ شم لکه چې خلک او په خیر جمشید سے جوړې ښه نو وایي ته نور سکې ډي ډي صاحب واوره لکه وایي ته نور سکې که نه زه تا نه تپوس کوم چې ته د چیرمن نه علاوه ته نور سکې ښه جي د هغې سره سره الحمدلله زه یو سوشل ورکر یم ماشاءالله او بیا دا ده چې زمونږ هلتې د باجوړ کومې مسایل دي او بیا دغه شانتې د یوت هم یو ریزپ نه مسلو باندې خبرې کوو څه خپل نور څه جاب وغیره بزنس وغیره خو نیچرلی څه به کوئ که نه د دې سره خو چونکې د چیرمنۍ سره خو مطلب جاب کولی نه شي قانوني طور خو د هغې سره سره الحمدلله موږ خپل بزنس کوو په دې ته بیا راځو ښه دې ته راځو دې باندې بیا خبرې ترې کوو د هغې نه پس بیا شاکر الله تاسو سره خبره ترې کوم ایز سیکرټري ولیج کونسل چې زمونږ سا هغه روان دی جي ګرانو کتونکو نن ان پرټیکولر مونږ تاسو ته بنیاد خیبر نیوز کې هغه بنیادي اویرنس تاسو له درکو په فاټا کې مونږ چې کوم ایکس فاټا دا یا مرجډ ایریاز یا قبایلی علاقاجات چې کوم ډسټرکټس دي هغه باندې تاسو سره خبره کوو چې د لوکل ګورنمنت په حواله باندې زمونږ په لاندې لیول باندې دا کارونه څنګه روان دي الکټډ چې کوم نمائندګي هغه څنګه کار کوي ګورنمنت افیشل څنګه کار کوي موږ دا غواړو چې تاسو یو بل تر نږدې شئ چې د منځ نه دا خبره ختمه شي بله خلکو په ذهن کې خیال دا راشي چې لوکل ګورنمنت دا ونه کړه دا یې ونه کړه دا حالانکه چې په ګوتو شمارې ټول کارونه هلته کې هغې کوي لګیا دي نو د دې نه علاوه چې کوم کارونه کېږي هغه سپورټ کولو پکار دي او چې کوم نه کېږي نو د هغې یو ښه طریقه دا ده چې سړی د الکټډ نمایندو په تھرو باندې لکه چې کوم ناست دي هغه د دې نالج کې تاسو راولي نو ستاسو کار به پایپ لاین کې شي نو څه به کېږي او څه به نه کېږي خو ګاډی به روان وي نو مینه په تلو راتلو راځي زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم بایله پلیز ټیک ا بریک جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو زمونږ مېلمانه ستاسو مخامخ دي سره خبرې ته کوو ښه جي ډېر شاکر الله تاسو سیکرټري د ویلیج کونسل لر خالزو نو میټیک وغس بالکل دا راته سیکرټري خو دا خو ستاسو زه چې درې څلور پروګرامونه مونږ وکړو دا خو تاسو په پیرول باندې ټیک شو که نه لکه ستاسو خو پراپر څه ورته وي سلیکشن به ورته نه وایو الیکشن به ورته نه وایو اپوینټمنټ شوي اپوینټمنټ سره میرټ باندې لکه دا وایي دا کم میرټ باندې ستاسو اپوینټ دې نه پسې بیا راځم بیا د محمد صاحب محمود خبرې ورته راکړې څنګه د اپوینټمنټ تاسو څنګه اپلای دې وکړه او سیکرټري لکه څنګه جوړ شوي داسې وه سر چې کله دا پوسټونه ایډورټایز شو نو چونکې په ډسټرکټ باجوړ کې دوه سب ډیویژن دي یو سب ډیویژن ناوګی دی یو سب ډیویژن خار دی سب ډیویژن ناوګی کې راوند اباؤټ 66 NCVCs دي تقریبا او داسې په سب ډیویژن ناوګی کې 56 دي نو کمپټیشن خو ډېر سیوا و ځکه چې سر تاسو وګورئ ځکه چې فاټا نیولي مرچ شوی وه ډېر هلکان داسې دي چې ایجوکیټډ دي حالانکه دا سرکاري نوکري هم وکنه او سرکاري نوکري هم سر بل د دې بي پی ایس هم دومره های لیول باندې نه دی خو چونکې غربت ډېر دی هلته نو ډېرو کسانو یې اپلای وکړه موږ هم پکې اپلای وکړه تھرو ایټا هغه کې بیا ټایم وته د ټایم د وتو سره بیا د دې خپل تھرو پراپر چینل لکه ښه ټیسټ کنډکټ شو په دغه کې د ګورنمنټ کالج سره اشنغرۍ سره چې کوم د ولی باغ دغه دی ګراوند دی د دې سره ټیسټ کنډکټ شو موږ ټیسټ ورکو په هغه ټیسټ کې بیا ایټا چې کومه دی خپل ریزلټ اپلوډ کو په هغه وخت کې زیشان صاحب د باجوړ ډسټرکټ باجوړ اسسټنټ ډایرکټر او چونکې زیشان صاحب څونه چې زه نږدې پیژنم نو د چې دا کم فارمولا جوړه کړله او کم سلیکشن وکړو نو دا بالکل پیور میرټ و په دې کې هیڅ هم نه و مکمل ایټا خپل چې چا څومره نمبر یې اخیستی وي هغه فارمولا جوړه کړې وه د 200 نمبر و 100 نمبر یې د سکرین ان ټیکسټ وي سر 100 نمبر یې د دې اکیډمیک فارمولا وه مطلب چې ستا میټرک کې دومره مارکس و ستا به دومره نمبر یې فرسټ ډیویژن و میټرک کې 35 نمبر یې به ایف ای سی کې داسې فرسټ ډیویژن و 35 نمبر یې به او چا ایم ای سی کړي نو د هغه به 6 نمبر یې دسې پسې بیا ایم ای سی چې کړي 2 نمبر یې به ویټ کېږي ایم پی ایل یې چې کړی 4 نمبر یې به ویټ کېږي او 10 نمبر یې د انټرویو وي سر سوري 8 نمبر یې انټرویو وي سر او 10 نمبر یې چې کومه دی دا د ایکسپیرینس تاسو په نشان پاټ کې 10 درکړي نه سر مال 6 نمبر یې راکړي پاټ کې ځکه چې زما سره هغه نه مخکې څه
تعلق نه تعلق موږ مخه د دنیا خلک زیرا زی محمود خان ما وسره یاد شو هغه لالی نه دی لالی جان هغه زمونږ یو مرګره د تاسو ولته کی لالی شاه هغه وخت کې موږ یو پروګرام زموږ یاد شي موږ ما جوړ کې کړی بل تاسو یو کلیګو کنه نو دغه شان تاسو سیکریټری رالی خلک چې راځي تاسو کار سموث مطلب رواني سموث روان دی لوکل ګورنمنت سیټ اپ جوړ کړی دا ټیک روان دی ماشاءالله بالکل سر اوله کې خامخا په ټیم ملويږي دفتر آباد دی دفتر خو زما آباد دی بس شکر دی بیا نو اوله کې ایشوز چیلنجز ډیر سیواو زما په خپل باندې سر په دې باندې یو ریسرچ پروپوزل جوړ کړی چې الیکټډ ممبر څومره چیلنجز کوي کنه فاټا مرجر فاټا کې دا سیستم چې کله رااله نو ډپارټمنټ ته څومره چیلنجز دي او لوکل باډیز ته څومره چیلنجز دي آیا خلک اویر دي نه دي اویر د دې لپاره امپروومنټ کولو لپاره څه کول غواړي خو چې زما په هغه کې بیا هغه ریسرچ ونه شو هغه پروفیسر ماته زه اپالوجایز کړم چې آی ایم ګوینګ فار پی ایچ ډي ابراډ نو دغه د وجه نه بیا هغه زما ریسرچ پرسو نه شو منګه ښه کار کوو د خبر نیوز چې کوم کار شروع کړی دی بالکل دا ښه کار کوي خلکو ته پته دی نه ولګي بالکل منګه څه کوو ځکه اټ لیست دا خو پوره دنیا کې پروګرام چلیږي او نن سبا خو موبایل خو ته پته را بس ولګي نو په لایو نو خبر ته پته را دا کچره ته داسې نشي کته نو په موبایل باندې زمنګ اپ چې کوم دی هغه ډاونلوډ ک ته ته خبر نیوز او د خبر او د میډل ایست او د کې ټول پروګرامونه ولایو چې ته روانې ناشته کور کې اسنه نه بس پرامه ګوره نو کته شی به تاسو لازم صحیح دا محمود نواز ډي ډي صاحب یو دوه خبرې منګه وکړي ما تاسو یې بل غدل در کوم یو خو میډم تاسو نالج کې یو دوه خبرې دا وکړي یو خبره چې کوم دنو صدر لږ مختصر یو لاس منټه پاتې دي مختصر غو ته لیک د دې یو پوښي احاطه وکړي چې دا کم ځای نه ده لکه مونږه سو یو سپیډ بریکر کم ځای نه روان دي جی اواز دوه خبر مخکې بوزم تاسو میرټ خبر وکړه فاټا کې مونږ تاسو ګوره ویل کونسلو کې کوم سیکټری پوینټ دا ټول پیور میرټ باندې راغلی مونږ ته یو شکایت دا نه راغلی تاسو مطلب میرټ خلاف یو کس برتی کړی دا نو اوس پورې الحمدلله مونږ لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ چرته یو داسې کس پنی وسته چې میرټ په خلاف د برتی شوی دی باندې دا ټیم هغه وسغه ریټایر شو خو زموږ ډیر خبرګلی تاسو ایډیشنل سیکریټری سیبو ګيري والے مام سوري مانه نو میر شاو سید رحمان صاحب نو دې کې هغه ماته یاد دی او دې کې ډیر زیاته کو موږ سره یو ځل د پروګرام ته دا چرته دو میډم خبر وکړه دا کلی کچهری خبر وکړه مختلف قسم انټرونشن خبر وکړه کنه نو لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ همیشه دا یو هغه د فیسیلیټیشن ورکوي خواتین لپاره سپیشلی ان ماډزلا کې پایلټ فیسز باندې مونږه خیبر ډسټریکټ او مامن ډسټریکټ کې یو خواتین سپیشل ډیسک قائم کړی دي دا دې پر مونږه کړی دي هغه ډیسک سره دوه خواتین افسر التناستي هغه ډیسک کنیکټډ دي ویچ کونسل کوم خواتین دي ممبر دي هغه سره ډایرکټ کنیکټډ دي هغه سره هغه صرف دا کوي چې مطلب کوم خواتین کو روکه مطلب خپل شکایتونه زیاتره ډپارټمنټ خواتین شي بتل دا چې مرد حضرات تاسو ختم معلومات صحیح د پاګه ټیم نه ځای کلچر کانفرنس کنه به مخبر راکینو بیا نو دا خواتین هغه ډایرکټ دوت اپروچ کوي او دا خپل مسله راوړي ډیسک کې بیان کوي ډیسک کې ول ډپارټمنټ مونږ ته راځي مونږ ډپارټمنټ ډیسکس کوو صحیح نو دا یو نظام را روان چین اف کمانډ روان دی یو سیز روان دی فیسیلیټیشن روان دی خواتین ټول مسله مونږ سره ډیر سموثلی حل کېږي خیبر اضلاع کې او مامن د ټولو کې ټیک شو ګریټ دو نور انټرنیشنل چیرمن سے خبر وزم مخکې بوزم ګورنمنت تاسو خپه چې پاکستان کې عموما او خیبر پختونخوا کې یو خصوصا فاینانشل کنسټرینټ روان دي پورا ملک کې روان دي دا نو دو فندونو ذکر وکړه کنه مونږ منو چې فندونه حکومت سره مطلب فلحال نه دي پرووایډ کړي خو مختلف طریقې سره حکومت دو فیسیلیټ کوي چیرمن حضرات ټول کونسل فیسیلیټ کوي څنګه فیسیلیټ کوي اوس ریسنټلی تاسو خبر وکړم چې مونږ ته پورا مارج ازلاتا سپورټس فندونه موږ جاری کړي دي هر ویج کونسل په بنیاد باندې موږ 5 لک روپۍ راکړي دي دا به چارمینان ته دي چارمینان به خپل نوجوان کوم ویج کونسل کې دي هغه به سپورټس اکټیویټي هلته کوي ماشاءالله مطلب هر ویج کونسل 711 ویج کونسل دي موږ سره دا به هر خپل اضلاع کې خپل چارمین چې کوم ویج کونسل دی هغه ارګنایزیشن کوي زمونږ پکې بیا مخولو مخه پیژنې او جدا بس مخه پیژنې او جا अब موږ ته وای ښه چارمینان کونسل کوم پورا کونسل دی کوم نوجوان دي هغه سره هغه ټول به ډیسایډ کوي دوست کوم گیم کول غواړي فوټبال کې کرکټ کوي نیزه‌بازي کوي رسکشي کوي هغه دوه ډیسایډ کوي دل راځو سر بشو ټایم کم د خبرو پوزیشن ته خبرو کم ځای کې تنګي زیات کم ځای کې لکه ان جنرال خلکو نه سړی ګیله کوي کنه تاسو نه کوئی خلکو نه کم ځای تنګي تنګول ډیر کم ځای خلک کوي بیسیکلی یو خو دا سیستم جی لکه څنګه چې مامون صاحب خبره وکړه لکه دا خو په فاټا کې پیل ځل راغی بیا زموږ چې کومه سرویس ډیلیوري دا جی دا لکه برث ډیث میریج ډایورس سرټیفیکیټ دی او د لپاره بیا لکه صوبایي حکومت چې کوم دی بیا خپل رولز جوړ کړی دي نو هغه رولز ک بیا ته ان لیټر اینڈ سپیریټ دا هغه کمپلاینس کوي په هغه عمل کوي
خلک اویر نه دي، خلک خبر نه دي. هغه کې لږ کمپلیکیشنز شته دي. مونږ ته لکه مسالې راځي، خاص کر لکه مونږ ته زه به د بجوړ خبره جي وکړم، هلته لکه عمر کمول یا زیاتول چې کوم دي دا مونږ ته یو ډېر غټ چیلنج دی. لکه چې سړی لاړ شي شنختي یې جوړ کړی وي، نادره ته لاړ شي نو ورته چې زه عمر کموم یا زیاتوم، نو نادره والا ته وایي چې ته لاړ شه ویلې سیکرټري ته لاړ شه، هلته نه ته برث سرټیفیکیټ راوړه. اوس دغه کمول یا زیاتول نه د ایډي سره د اختیار شته دی، نه زما ویلې سیکرټري سره اختیار شته دی، نه زما ویلې چیرمین سره او نه ویلج کونسل سره شته دی. لکه سمپلی به دا اوس چې ته ورته وایي چې ته به اوس کوټ آرډرز راوړې، نه هغه وایي چې زه به ځان له وکیل کوم، زه به اوس کیس کوم. نو لکه دا یو غټ چیلنج دی او د وجې نه لکه خلکو ته هم مسله ده او خلک بیا مونږ ته راځي، چیرمنانو ته هم ورځي، چیرمنان بیا مونږ ته راځي. یو لاین کې وایي د دې جواب څه پکې خلک د جواب مونږ دا دی چې لکه نادره او زمونږ پروینشل لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ خپلو کې کینی او داسې یو میکانیزم یو پروسیجر ډیولپ کړي چې لکه د خلکو دا خبره سموث شي، خلکو ته فایده شي. ځکه دا ماته پته فټه کې دا مسله ډېره وه. په دې کې 1300 کالو سړی به یا وایي زه د 1400 کالو لیکي او د 12 کالو سړی به 1300 کالو لیکي. لکه دا یو مونږ ته غټ چیلنج. بل یو غټه مسله چې زمونږ چې د کوم سروس ډیلیوري دا برث ډیث میرج او ډایورس سرټیفیکیټ چې کوم ایشو کېږي، نو دا اوس نن سبا چې کوم سافټویر دی دا لپاره نادره مونږ ته راکړی دی، دا آنلاین موډ کې دی چې لکه آنلاین موډ چې نیټ وي نو کار کوي چې لکه نو مرج ازلا کې جی مطلب دا دی لکه نیټ ایشو شته دی. دغه رنګ زمونږ باجوړ کې هم داسې فار فلنګ ایریاز دي، لکه مطلب زمونږ داسې ایریاز هم شته دي چې هغه د افغانستان بارډر ته رالاګي. لکه نو لکه داسې ویلیج کونسل شته دي چې هلته بیا د نیټ مسله وي، نو هغې د وجې نه چې کوم هغه کنسپټ بیا راغلی دی چې ویلیج کونسل په لیول باندې به خلکو ته اسانتیا او د سرټیفیکیټ میلوږي، نو هلته چې نیټ نه وي نو مطلب دا دی ډیفینیټلی هغه به صحیح ده. فیسلټیز تاسو پر کړي. صدر صاحب تاسو سره خبره کوم ایز پریزیډنټ د ایکس فاټا تاسو څه ذمہواریانې څه دي او خلک ستاسو کوم دي؟ جمشید صاحب زه به یو خبره ما نه په نیمه کې پاتې شوې، زه به مخکې به وځم. دا داسې وه چې تاسو وویله چې یاره د تاسو د عوامو سره څه ریلیشنز دي یا تاسو عوامو له څه کوئ. مونږ به دا یوه خبره وکړو چې مونږ صرف د لوکل ګورنمنټ نه په دې ځای کې په یو شي خوشحاله یو چې لوکل ګورنمنټ د سی اف سی نه زمونږ ان سی وي سی ته دا فیسیټیشن راوړو چې تاسو دا برث ډیټ دا په خپل ان سی وي سی او په خپلو کلو باندې وکړئ. خو افسوس دا دی چې زمونږ په د عوامو کې هم لږ اویرنس کم دی. یو خو فرست ټایم دی دلته د انتخابات مخکې شوي نه دي، نو دې وجې نن د خلکو ته پته نه لګي. ما څو پرې ویډیوګانې وکړې، څو پرې سوشل میډیا باندې راغلم چې تاسو دلته راځئ، ستاسو که هر قسم کار وي، ستاسو په خپل سب ډیویژن کې که د چا سره تانې سره خو زمونږ بنیادي خبره کوو که نه چې سیده خپل د نیبرهوډ کونسل ته یا د خپل ویلیج کونسل ته ځئ. ایگزیکټلی دا ماته پته ده نادرې ګاډه ستاسو حجرې ته راځي، هلته کې ولاړ دي سر که ما ورته وویل چې که ستاسو چېرته مثال خبره په نادره کې، ستاسو په اسپتال کې، ستاسو د ایس ایچ او سره، ستاسو تاڼه کې، نو تاسو مونږ ته کونسل ته راځئ، مونږ ته وایئ، مونږ به دا شی کوئ. بیا بله دا د تاسو د فارټۍ په سطحه صدارت خبره وکړه. سر که مونږ درته ووایو چې مونږ یو کال کله انتخابات وشو نو مونږ بس په خپله حکیم سره نه پېژندل چې دا فاټا چېرته ده، د چیرمین چېرته دی. نو زه بیا په خپله هله ځلې مې وکړې د اسحاق ضیا صاحب ته زمونږ چیرمین صاحب ته پته ده. نو که درته ووایم چې ما د باجوړ نه واخله تر ساوت وزیرستانه پورې دا وزیټونه وکړل، ما دا خلک کمباین کړل چې ما وویل چې خپل حق دپاره مونږ ودرېږو چې څنګه یو اسوسییشن جوړ کړو چې زمونږ اواز لږ مضبوط شي او دا مخکې لاړ شي. نو بس د هغې نه پس مونږ ډېر احتجاجونه وکړل، ډېر شیلینګ وشو، ډېر واټر کینس وشول. دا شکر کوه زما پکې ګرفتاري شوې وه. دلته چې څوک رايوځای کړي چې یوځای کړي نو هغه ته نه بار کېږي. زما پکې ګرفتاري شوې وه، زمونږ پکې منډې تړلې. خو بیا هم زمونږ 18-20 میاشتې پس زمونږ آپریشنز وشول، زمونږ مطلب آی ټي وشول، زمونږ مطلب دا دی چې زمونږ فرنیچرز وشول. خو د هغې نه مخکې مونږ ته 18-20 میاشتې مونږ ته هېڅ هم نه میلاو شوي. او بیا د هغې نه بعد کې سر داسې وشوه چې اوس 2022-23 23-24-25 زمونږ یو فنډینګ نه شوی. لږه ذیشان صاحب خبره وکړه دا د ایم پی ای او د ایم این ای په ترو دا فنډونه یوټیلایز کېږي. نو که درته ووایم چې په دې ځای باندې په اعلی یقین وکړه چې مونږ ته یو شی هم نه دی هغه شوی. دا ته خبره وکړم پخوا کوډه خو پېژنې که نه دی، پخوا حجرو کې به کوډه کېده، مردکي دې یاد دي؟ ینګ ته خو پته نه مردکي هغه ماربل ولني مردکي به ته به ناست وي، د سهار نه ماښام پورې به سلوړ سلونه اخره کې به ګول جوړ شو. نو چې کوم ډېر تکړه که نه هغه ته به په کوډي پوډ کې د دې کوډي پټ چې کله خبره کوي بیا زموږ بازار یې سوځي. سوري سر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں جی ہے نا
میں ذیشان بھائی سے متفق کرتی ہوں وہی بات نادرا والی کہ بھئی اکثر یعنی کہ بچوں کے یعنی کہ فیملی یعنی کہ بچے سال میں اس طرح یعنی کہ ٹوینز ہو جاتے ہیں یعنی کہ الگ الگ سن ہو جاتے. ایکچولی یعنی کہ میرا خود اس طرح ہے. 1998 میں میری بیٹی پیدا ہوئی, 1999 میں میرا بیٹا پیدا ہوا, اور نادرا میں بہت مسئلہ آ گیا. کہتے کہ بھئی آپ ان کو آپ ٹوینز کرو گے تو کیسے کر سکتے؟ جی کہتے اس کو ٹوین کرو جی خدا کا واسطہ 98 اچھا. تو اصل میں شکر ہے کہ میری بیٹی کا بھی آئی ڈی کارڈ بن گیا اور میرے بیٹے کا بھی اپنی اپنی ڈیٹ پہ. مبارک ہو. جی تو بس یہ کہ میں وہ باغ دوڑ کی ہے تو شکر ہے کہ دونوں کا اپنا الگ الگ ہی بن گیا اپنا اپنا. ورنہ بیٹی میری کی ایجوکیشن ہے وہ ایف اے اور بیٹے میری کی وہ اس کی بھی میٹرک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ اپنے آپ کے بیٹے کی عمر زیادہ کی جائے. بیٹا میرا کہتا ہے جیسے آپ نے اپنی عمر زیادہ کی ہے نا تو میری عمر زیادہ نہیں کرنی ہے, بس میں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو چھیڑنا نہیں ہے. تو بس وہ ان کی بات ہے کہ مزے کی بات تو یہ ہوتی کہ آپ 2020 میں پیدا ہوتی, ٹھیک ہے نا, بچہ 2018 میں پیدا ہوتا, شکر کرو. تو بس یہی نادرا کی یہ خیر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے بھی ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, وہ تکڑا ہے, وہ کرتا رہتا ہے. کیونکہ اصل میں کافی یعنی کہ آتے ہیں ہمارے پاس یہ کیسز کہ بھی ہمارے یہ ایشو آ رہے. مجھے اپنے بچوں کا غم پڑ گیا. آج میں دونوں کے شناختی کارڈ چیک کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بڑے. تو اصل میں پھر نا ہماری کمیونٹی میں تھی فیمیل, اس کے بھی یعنی کہ بھائی 81 یعنی کہ وہ ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ, اس کی بھی ان کو بھی ٹوینز کر دیا گیا ہے. یہ کیوں ٹوین کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ باہر چلا گیا ہے تو اس کہتے کہ عمر کم کی جائے. اچھا جی. تو پھر اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھی اس کی عمر پھر اس کو چلے میں ایک پروگرام میں ڈی جی نادرا صاحب کو ذرا بلا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اس کو بلاتے بٹھاتے ہیں کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو, لوگ ایک بچہ ہوتا ہے تم ان کو دو کرتے ہو, جو 2 ہوتے ہیں ان کے اس طرح کرتے ہیں. محمود خان یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ میڈم تھوڑا خبر اکڑے کا نا. ہاں تو نور سویل غواړي بس آخری سویل غواړي جی وای ها لک شارټ ښه مختصر غونډه بس خبر. ها بس داسې دا څنګه چې د میډم خبرې وکړې دغه شانتي موږ ته یوه مسله چې ده بیا ټول عوام ته د نادره خپل یوسفي کې چینجز راوستي دي چې هغه کله ته یو فیمیل خپل شناختي کارډ جوړوي, هغې واده وشي خپل شناختي کارډ جوړوي, د هغې نه کمپیوټرایز نکاحنامه غواړي. دلته نه زمونږ په رول کې دا ده چې مطلب کله ته کمپیوټرایز نکاحنامه پروسس کوي نو د هغې دپاره به د یو کس کارډ به جوړي, په هغه صورت کې به هغه پروسس کېږي. دلته خو هغه لا کارډ جوړ کړی نه دی. نو اوس په دغه ځای کې خلک حیران دي چې وکړي څه. مینول هغه ایکسپټ کوي نه, نادرا وایي چې اول به ته به کمپیوټرایز نکاحنامه راوړي. کیسه نه ځکه خو نادرې ولم دقه کار کوي, دقه کوي. نو خبره ختمه مسله دا ده نه رہے با اصل نه رہے 500 بجے کی نو دا ډیره اهمه مسله ده. مطلب دا ډیره بنیادی مسله ده. نه ډیره شکریہ جی, بس خبره هو تقریبا ډیره مننه. ډیره شکریہ زیشان علی شاه, تھینک یو ویری مچ فار کمینګ ان آل د وے فرام باجوړ. او دا تاسو خپل پروګرام دی, دا تاسو خپل خیبر ټي وي دی باجوړ کوم زمونږ خط تکړه نمائندان ته ناشته او دا پروګرام تاسو ګور ان شاء الله تعالی دا پیر پر ځوان دی د شپې 8 بجې خبر نیوز او بیا بل سار 2 بجې دا بیا ریپیټ راځي او بیا زمونږ چې کوم فیسبوک باندې چې کوم زمونږ چینلز دی, په یوټیوب باندې چې کوم چینل دی, هغه باندې دا پروګرام پرمننت پروتي نو دا تاسو او باقاعده کته شي. نو اسحاق بھائی استام ډیره مننه, ډیره شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی ډیره مننه, ډیره شکریہ, تھینک یو ویری مچ. محمود نواز صاحب یہ اونیبل ډیپټي ډایریکټر, ډیره مننه, ډیره شکریہ. تاسو آئی صاحب یوسف ډیره مننه, ډیره شکریہ صدر صاحب. اینڈ ان دا لاسٹ تھینک یو ویری مچ. یو اسپوک ویری ویل, بڑی زبردست بات ہے آپ نے کی, یہی دل کی بات ہے, اسی لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کچھ جو چیزیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہم بلائیں گے, ڈی جی صاحب کو بلائیں گے, بٹھائیں گے کہ جی مہربانی کر کے نکیل ڈال دے, یہ اس طرح نہ کرے. بالکل بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, سو ډیره مهرباني, ډیره شکریہ. جی ګران کتونکو خیبر نیوز بنیاد منګه پروگرام تاسو مخامخي دا راځي. much grateful for Mr. Junaid Khan, the Honorable Director General Local Government Elections and Rural Development. Stasu sir dera manana, stasu support banda program wande, really well coordinated by Mr. Riyaz, the Honorable Administrator Local Government. Dera mehrabani ji, dera shukriya.